بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. الحمد لله الذي نزل الفرقان، لفظ الله کی اشارہ و کہ اللہ تعالی مستحق تحمد دے پہ استحقاق ذاتی سر. الذي نزل الفرقان کی دا اللہ تعالی فاوصاف کی دا تنزیل وصف بیانی کہ اللہ تعالی فرقان نازل کرے دے. پوئے گیا بخبر بانی اللہ تبارک و تعالی خپل باندې موجود دی او مونږ او تاسو ټول ممکنات یو د الله په ایجاد باندې موجود یو، هغه موجود کړی یو. دغه د ممکن وجود او عدم دواړه برابر دي، نو چې یو له ترجیح ورکړي نه دغه مرجح دا ذات ته الله تعالی دی. زمونږ او ستاسو وجود له ترجیح په عدم باندې ورکړله، بیا به عدم له ترجیح په وجود باندې ورکړي. نو مونږ او تاسو ټول د الله تعالی عبید شولو. څه شولو؟ او په عبید پسې لازمه ده چې دی به د خپل مولا اطاعت کي. څه به کي؟ ځکه دی غلام دی، نو غلام د مالک څه کي؟ اطاعت کي. پوهېږئ به خبره باندې؟ نو اطاعت اپیسه تر هغه وخته پورې ممکن نه دی څو پورې چې ته د الله مرضیات ونه پیژنې او غیر مرضیات ونه پیژنې. په دې څیزونو الله خوشحالیږي او په دې خفه کېږي. چې څو دې دا پیژندلې نه تر هغه وخته پورې ته مطیع اطاعت کوونکی نه یې. پوهېږئ؟ امونږ حافظ صاحب باوجود د دې نه چې یو بل ته ټول ښکاره یو، خو ما ته ستا د مراد پته نشته دی چې ستا زړه کې څه دي او ستا مراد څه دی، او ستا د هغې ما ته زما د هغې تا ته پته. نو د الله مراد چې هغه لطیف او خبیر ذات دی، د هغه مراد به مونږ ته څنګه معلوم شي؟ پوهېږئ؟ په دې وجه باندې الله تبارک وتعالی د تنزیل سلسله شروع کړله. قرآن کریم مونږ او تاسو ته راولېږلو چې د الله مراد باندې ته پوه شې. ها، د الله چې د الله ستانه دا اراده ده، دا اوکا، دا مرضیات دي، دا اراده ده چې دا مکوه، دا منهیات دي. پوهېږئ؟ غیر مرضیات دي. تاسو پوه شولئ؟ نو په دې وجه باندې مونږ او تاسو غلامان یو. غلام به د مالک او د خپل آقا اطاعت کی. اطاعت بغیر د مراد پیژندلو نه ممکن نو. نه الله تعالی تنزیل د فرقانو کو دې دپاره چې مونږ او تاسو پې د الله تعالی مراد وپېژنو. پوه شولئ پې؟ او زمونږ خو چونکې خپله ژبه ده نه، ځکه ورته د عربیت ضرورت راغی. پوه شولئ په خبره باندې؟ او بیا زمونږ او ستاسو وجود دا د دوو څیزونو نه مرکب دی، بدن دی او روح دی. پوهېږئ؟ یو د ظاهري ډانچه ده، دا مرکب دی، او یو د روح دی، هغه راکب او اپیسور دی. پوه شولئ؟ د دې دواړو د یو ځای کېدو نه زمونږ او ستاسو انسانیت او زمونږ او ستاسو دا شکلونه جوړ دي. هر روح هم دی او څه بدن هم. بدن محسوس دی، ښکاري، او روح غیر محسوس دی، نه ښکاري. ها، نافظ صاحب د بدن غذا هم محسوسه ده، ښکاري، او د روح غذا هم غیر محسوسه ده، هغه ښکاري چې هغه قرآن کریم دی. پوه شولئ په خبره باندې؟ قرآن کریم دی، اعمال صالحه دي. ها، مونږ دې وکړو نو څه خو دې ونه لیدل. مونږ سړی وکړي نه څه ویني، تلاوت وکړي نه څه ویني، بس شته دی نه. خو غذا د روح ته دې سره څه میلاوېږي؟ تاسو پوه شولئ؟ نو زمونږ او ستاسو الله تعالی چې وجود مونږ او تاسو ته یې راکړو، لله کې واجب الوجود ته اشاره وه. نو زمونږ او ستاسو وجود د هغه د وجې نه، نه د وجود نه وروستو زمونږ او ستاسو روح غذا ته محتاج و.
نو تنزیل الفرقان هم دې دپاره ذکر شو چې دا د روح هغه غذا ده د روح هغه حفیظ صاحب پوهېږه په خبره باندې نه الحمدلله الذي تمام حمدنا هغه الله دپاره دی نزل الفرقان چې قرآن کریم نازل کړی دی تنزیل باره کې به حفیظ صاحب وروستو قاضي صاحب خبره وکړي تنزیل ویلی کېږي نقل الشی من اعلی الی اسفل نقل الشی حفیظ صاحب د اوچت ځای نه کته ځای ته یو شی راکوزول دی خو ما ته ګورئ دا کتاب دی که نه دا بره دی دا مې دلته کو دې ته تنزیل وایي ها نقل الشی من الاعلی الی الاسفل ښه برې نه یو شی کته راکوزول ښه د برې نه نو قرآن کریم خو حفیظ صاحب دا خو اعراض دي څه دي نو په اعراضو کې خو تنزیل ناممکن دی تنزیل الفاظ خو د برې نه کته نشي راکوزېدی او نه یې ته راکوزولی شي پوه شولې نو تاسو به ووایئ چې یو د جواهرو نقل دی هغه بذاتي ها بز او یو د اعراضو نقل دی هغه په طبعه د جوهر کې په طبعه بس حضرت جبریل راکوزېدو خو جوهرو که نه نو ځان سره قرآن کریم هم څه کړلو راکوز کړلو ښه نو د قرآن کریم نزول چې راغلی دا په طبعه ده حضرت جبریل کې راغلی هغه خو راکوزېدو که نه بس د هغه سره دا هم څه شولو تاسو پوه شولی به خبره باندې نو الحمدلله الذي نزل الفرقان تنزیل مفیدندر قرآن کریم دوه ځله راکوز شوی دی یو ځل په یو ځای راکوز شوی دی د هغې نه تعبیر انزال سره کي ها او یو تنزیل دی لږ لږ یو شی راکوزول ها دا راکوزول د تنزیل خپله پښتو معنا ده پوه شولی پې نو قرآن کریم د لوح محفوظ نه د دنیا آسمان ته چې دلته بره بیت العزت دی پوهېږئ هغه بیت العزت ته یوه شپه کې ټول راغلی دی انا انزلناه فی لیلة القدر قرآن مونږ غونډ راکوز کړی دی د قدر په شپه کې کوم ځای ته بیت العزت دا د کعبې شریفې په محاذات کې بره ځای دی او څه ورته ویلی شي بیت العزت بیت یوم اسمان کې بره دی هغې ته بیت المعمور وایي ښه بیت او بیا د دې ځای نه حفیظ صاحب لږ لږ 30 کاله کې بیا دنیا ته راکوز شوی دی ښه نو هغې ته تنزیل وایي هغې ته او دا د قرآن کریم امتیاز دی په نسبت د نورو کتابونو چې د نورو کتابونو صرف انزال شوی دی او د قرآن کریم انزال او تنزیل دواړه شوي دي پوه شولی دلته انزله را نه وړو څه یې راوړلو ځکه مونږ او تاسو ته چې پیدا میلاو ده نه د تنزیل نه میلاو ده انزال خو بره شوی دی خو مونږ او تاسو ته چې بیا دا غذا میلاو ده نه د څه نه شوې ده تنزیل نه چې کته راکوز شو لږ لږ مونږ ته بیا څه میلاو شو حفیظ صاحب پوهېږئ که نه او فرقان دا د قرآن کریم نوم دی فرقان دا د قرآن کریم نوم دی فرقان مصدر دی په معنا ده فارق سره فارق او قرآن کریم هم څه دی فارق دی جدایي راولي تا ته حق عقیده خي او باطل عقیده خي تا ته حق عمل خي او باطل پوه شولی مې یا فرقان په معنا د مفروق سره معنا ده قرآن کریم جدا جدا کولاو کولاو دی پوهېږه به خبره علی عبده په خپل بنده باندې په خپل قرآن کریم نازل کړی دی په چا باندې په خپل بنده باندې په خپل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په ټولو اوصافو کې لوی وصف چې دی نه هغه عبد دی څه دی پوه نه شولی به خبره د نبوت او د رسالت نه اوچت وصف د نبی علیه السلام عبدیت دی مونږ او تاسو مانځه کې وایو واشهد ان محمدا عبده ورسوله تاسو شرقایت کې مثلا ویلې ده
چې د نبی علیہ السلام د عبدیت او د نبوت په اوصافو کې اوچت وصف هغه عبدیت دی. ها اصل کې دی کې انصراف ته د سنه د مخلوق نه خالق طرف ته عبدیت کې اخوات للی او رسالت او نبوت کې انصراف د خالق نه د مخلوق طرف ته دا هغه طرف ناراضي او مخلوق ته پیغام ورکی. ها او عبدیت کې چرته دي خالق ته وایي نه په دې وجبانه د عبدیت درجه اوچته ده. او نظم قرآنی کې هم عبده راغلی دا د سوره فرقان د آیات کریمه اته اشاره ده تبارک الذی نزل الفرقان علی عبده. د دې وجه نه د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیازي شان هغه معراج ده التم تعبیر فعبده سره شوی سبحان الذي اسرا بعبده. هغه ذات ډیر پاک دی چې خپل بنده د شپې بوتللی دی. ها نو د نبی علیه الصلاۃ والسلام امتیازي دا دوه حالتونه دي. یو د قرآن کریم راتلل وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا او دویم د معراج موقع د دواړو کې تذکره د سره غلې ده. او اصل کې انسان فیضام عبدیت تفاره ده. ها بس دا مقصد ده. ها بچا کې چې مقصد اعلی طریقې سره اعلی نو بس دا کامل بند ده. دا په نه شوره به خبره او عبده کی اضافت تشریف تفاره ده. ها اضافت مضاف د مضاف الیه نه پیسه تعریف اخلی تخصیص اخلی تذکیر اخلی تانیث اخلی نو تشریف تر نه هم اخلی. ها نه عبده کی د عبد نسبت هی تراغله او هی ضمیر چا تراجه ده پوهیږئ به خبره دې د پوری پوښولې ليكون للعالمين نذيرا. او الله تعالی قرآن کریم په خپل بنده باندې نازل کړی دی د څه دپاره ليكون دې دپاره چې شي دا بنده د الله پاک للعالمین د ټول عالم دپاره نذیرا څه یرونکی. پوه شولی به خبره باندې حفیظ صاحب ليكون کې هو ضمیر چا ته راجع دی نه یا به عبد ته راجع شي یا به فرقان ته راجع شي. ها یا به لکه قاضی بیضاوی رحمه الله سوره فرقان کې د دې تصریح کړی ده الته چې دا ضمیر چا ته راجع دی عبد ته یا فرقان ته. نه ترجمه به دا شي ليكون العبد دې دپاره چې شي دا بنده د عالمینو دپاره نذیر یا ليكون الفرقان دې دپاره چې شي دا قرآن کریم للعالمین. تاسو پوه شولی به خبره باندې د اولنی صورت کې واپس سے اسناد حقیقتا شیخا ځکه نبی علیہ السلام حقیقتا نذیر دی. ها قرآن شریف کې راځي لتنذر قوما ما انذر آباؤهم لتنذر چې ته ویری ته نو هغه د نبی علیہ الصلاۃ والسلام ته حقیقتا د انذار نسبت راغلی دی. او دویم صورت کې واپس سے دا اسناد مجازی شیخا ليكون الفرقان دې دپاره چې شي دا قرآن کریم نذیر. نو قرآن خو یرون کې نه دی خو سبب ده یرولو دی د دې په ذریعې سره څه کېږي پوه شولی به خبره باندې. حفیظ صاحب مجاز د حقیقت په مقابله کې ضعیف دی. مجاز پوه نه شولی به خبره باندې خو دلته مقام تقاضا د دې خبره کې حفیظ صاحب چې دلته د فرقان صفات بیانېږي د څه نو ښه دا ده چې ضمیر دې چا ته راجع شي ضمیر عبد ته راجع کېدل دا حقیقت دی اسناد به حقیقي شي نو دا بهتره ده د دې نه چې ته ضمیر چا ته راجع کړې فرقان لکه د مجاز نه حقیقت اولاد خو چونکې دا مقام تقاضا د دې خبرې کې چې ته د فرقان څه بیانې او صاف بیانې پوهېږئ نو د مقام نه معلومیږي چې موږ ترجیح چاله ورکو چې ضمیر نه دا کم ذوب چې پکې دی دا ذوب محبت نه او دریم احتمال پکې دا دی چې لیکونه کې هو ضمیر الله تراجی شيخه لیکون دې د پاره چې الله پاک شيخه نو دا ضمیر راځي کول صحیح نه دی ها
ځکه بیا به د الله تعالی په نومونو کې یو نوم نظیر راشي او د الله په نومونو کې نظیر نوم نشته دی. د الله اسما توقیفي دي، موقوف دي په سما باندې، او شارع هغه د نظیر اطلاق نه دی کړی په چا باندې، په ذات ته الله تعالی باندې، نو هغه ته نشي راشي. تاسو پوه شولئ په خبره؟ نو لیکون للعالمین نذیرا، او عالمین جمع د عالم ده. عالم فاعل وزن دی، څه وزن دی؟ او فاعل وزن د آلتیت لپاره راځي. خاتم ما یختم به الشیء، قالب ما یقلب، نو عالم ما یعلم به الشیء، او دلته د عالم نه مراد ما یعلم به الله، ما یعلم نو ما سوا الله چې سدي د الله نه سوا، کاغه نبات دی، که جماد دی، که حیوان دی، که انسان دی، نو دا ټول عالی دی د الله د علم چې الله په دې سره وپېژني. پوهېږه په خبره باندې؟ نه عالمین نه مراد څه شولو؟ د الله نه سوا چې څوره دي. خو چونکې دلته نظیر لفظ راغلی دی، نو دلته به د عالمین نه مراد صرف دا دوه ډلې واغستلی شي، انسانات او جنات. ولې؟ انذار خو د دې ممکن دی، جماعت خو څوک یری نه، نباتات خو څوک یری، او فرشتې غیر مکلفی دي. نو دلته به د عالمین نه مراد څوک شي؟ انسانان او جنات بشي. نذیر فی سب یا خو مصدر دی د نکیر فشان، څه بشان؟ چې مصدر شولو، نو فی سب مصدر معنا خو یرول لیکنه، دې د پاره چې نبی علیہ السلام د ټول مخلوق د پاره یرول شي. نو نبی علیہ السلام خو یرول نه دي، یرون کې دی. پوهېږئ؟ نافی سب دا وصف به مبالغتن، نبی علیہ السلام مصدر سره موصوف شوی دی مبالغتن. ای دومره ډېر یرونکی دی چې گویا بیهی یرول نه پوهېږئ. او یا فی سب مصدر دی خو په معنا د اسم فاعل سره بشي، منذر سره معنا ده. تاسو پوه شولئ؟ نو یا خو مصدر شولو، او یا نذیر فعیل وزن دی، او په معنا د فاعل سره، منذر په معنا سره، په معنا ده. نو لیکون دی د پاره چې شي نبی علیہ السلام د انسانانو جناتو د پاره یرول، معنی دومره یرون کې چې بیخي یرول، او یا یرون کې یرون. نبی علیہ السلام افیسب چې څنګه نذیر نو دک شان بشیر مخه، او دلته صرف نذیر راوړو، نه اکتفای په انذار وکړه لعمومه. ځکه انذار څه دی؟ ای کافر بم یری، مسلمان بم یری، په خلاف د تبشیر سره چې تبشیر خو کافر ته نشي ورکولی، مجرم او ګناهګار ته نشي ورکولی، او انذار څه دی؟ عام دی، هر چا ته پوه به نه شولې. ځکه چې ما من احد الا وفيه ما لا ينبغي، داسې یو کس نشته دی چې په هغه کې ما لا ينبغي نه، غیر مناسبه خبره پکې نه، خامخا په هر چا کې څه کمی دی، نو چې څه کمی دی د هغې نه ویروه چې دا وباسي. عام شولو که پوه نه شولې؟ بله دا خبره حافظ صاحب چې دا په تکمیل کې ډېر دخیل دی، دا په انسان کې ښه کمال راولي. ولې؟ ځکه انسان کوشش کی چې زمانه د تکلیف دفع شي، په ځای د دې چې ما ته د منفعت او سره ورسي. ای وی استنی خو وي چې څه مسلې نه، تکلیف نه، خلق وي که نه؟ نو د جلب المنفعت نه چې ما ته د نفع راورسي، د هغې نه د مضرت او د تکلیف دفعه دا زیاته خلق خیال ساتي د دې. نو نظیر کې څه دی؟ دفع المضرت، کم ضرر والا شی دی د هغې نه تایري. پوه نه شولې؟ د دې وجې نه نبي کریم صلی الله علیه وسلم ته ابتدا او شروع چې کېږي نو وی قم فانذر، قم پاس، او فانذر خلق او یروه، وانذر عشیرتک الاقربین. پوه نه شولې خبره؟ او ستاسو محشي لیکي چې اوجه او ښه وجه دا ده پسې
چې داسې وویلی شي چې دلته اکتفا وشوله په نذیر باندې او بشیري او نه وي، انذار باندې او تبشیري او نه وي، ځکه شاته فتحت دا را روان دی. څه را روان دی؟ فتحت دا خو چیلنج دی که نه، مقابلې او د معارضې اعلان دی که نه، نو دا چاته شوی دی؟ کافرانو ته. هغوی د نذیر قابل دي، د انذارۍ کې خو د تبشیر څه خبره نشته. تاسو پوه نه شولئ؟ دې دی پورې پوه شولئ؟ الحمدلله الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.